مخته تاسو ته د بزرګانو جمله بیانوم د هغه نه مراد غیر مقلدین دي دا خبره په ځین کې نه وي هغه نه مراد څوک دي غیر مقلدین چې ځانته اصحاب الحديث وای ځانته اهل حدیث وای امام اعمش رحمت الله علیه فرمای شرف اصحاب الحديث لخطیب بغدادي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 337 امام اعمش فرمای ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحديث په دنیا کې په اهل حدیثو نه په غیر مقلدینو نه بدترین قوم نشته امام اعمش رحمت الله علیه په بل ځای کې دا فرمای لو كانت لي اقلب كنت ارسلها على اصحاب الحديث وای کچیرته د ما سره سپی وای ما با په دغه غیر مقلدینو پسې خوشی کړی وای ګوري دا مقام زم کې د لفظ واقع ده او د دې نه اهل حدیث مراد دي غیر مقلدین مراد دي او دی وای چې دا نه مونږ مراد نه نو ګوره سپی په هغه خلکو پسې څو خوشی کوي چې هغه غل وي هغه شرارتي وي شرارت کوي په داسې خلکو پسې خلک سپی خوشی کوي نو امام احمد رحمت الله علیه فرمایي لو كانت لي اقلب كنت ارسلها على اصحاب الحديث او داسې ابو بکر بن عیاش رحمت الله علیه دا فرمایي اصحاب الحديث هم شر الخلق هم المجان وای دا غیر مقلدین چې کوم دي دغه بیوقوف او بدترین مخلوق دی پاگل دي هم شر الخلق دا بدترین مخلوق ته مجان پاگل خلق ده نو دغه هم غیر مقلدین مرادی اهل حدیث نه مرادی طالب الحديث دغه نه مراد په دې خبره باندې صحیح ځان پوي کوي او داسې ابو بکر بن عیاش رحمت الله علیه دا خبره ټوټل بیان کړی دا تاریخ بغداد کې دا یو بل قول هم موجود ده سرق اصحاب الحديث نعل ابي زید غیر مقلدینو د ابو زید چپل پټ کړي فكان اذا جاء اصحاب الشعر والعربيه والاخبار چې کله به هم د ابو زید خواته شعرا راتل قصه گو معزز خلق براتل رما بثيابه ولم يتفقدها د خپل کپڑے اس پر خودل خپل جیب سامان به اس پر خودل چپلا کې به چپل شوز دا به اس پر خودل دې طرف ته به توجه هم نه کوله ځکه چې په دې خبره باندې پوهېده چې دا شعرا دي دغه مهذب خلق دا غلا کله هم نه کوي او بیا واذا جاء اصحاب الحديث او چې کله غیر مقلدین دوه خاطرات لل جمعها كلها وجعلها بين يدي او داس به کول چې هر شی به سره جمع کړل هر شی به جمع کړل وجعلها بين يديه او خپل مختبه هر شی کې خودل چې داس نه چې دا غیر مقلدین د معنی د سامان پټ نه کی نو دا د دې حال ده دی غلا او وای چې دغه مراد مونږ نه یو بلکې طالب الحديث استغفر الله د طالب الحديث اصحاب الحديث چې په اصل کې هغه طالب الحديث دی یو طرف ته د غلط خبرو نسبت کوي نو دې ته نه ګوري چې دا صحابي ده یا تابعي ده یا څنګه کستا بس دې ته ګوري چې دا خبره ده د مونږه د مذهب او د موقف یا د مونږ په حمایت کې دا او کنه کچیرته وی بیا دا وایي چې دا خبره د مونږ په حق استعمال شوی دا او کچیرته نه وی بیا دې نه مراد صحابیم کېدل شي او طالب الحديث هم کېدل شي بزرګان هم کېدل شي فقها مجتهدین هم کېدل شي بیا دې ته نه ګوري چې دا کس څوک د بس خپل ځان بچ کوي نو ابو زید ته پته ده چې طالب الحديث اصحاب الحديث دا په دوه قسمه ده یو اصحاب الحديث هغه چې هغه د مال غله هم نه دي او داسې د کپړو غله هم نه دي نه کپړې پټوي او نه مال پټوي دا ته وایي طالب الحديث یو اصحاب الحديث هغه دي چې هغه د احادیث منکر دي نو هغه طالب الحديث چې هغه ته احادیث یا د 15 شرایط پکې موجود وي هغه کله هم د کپړو او د مال غله نشي کېدلی او کوم چې هغه اصحاب الحديث دي چې هغه منکر حدیث دي هغه د کپړو هم غله کېدلی شي او د مال هم غله کېدلی شي خلاصه دا ده چې کوم کسان طالب الحديث دي هغه ته احادیث یاد وي کله نه کپړې پټولای شي او نه کله مال پټولای شي او هغه اصحاب الحديث هغه غیر مقلدین چې هغه منکر احادیث دي هغه د کپړو هم غلدي کپړې هم پټوي او داسې د مال هم غلدي مال هم پټوي